یاد ساتئ چې تاسو په ژوند کې هر یو کار کوئ نو دې خبرې ته خیال کوئ چې زه به د اعتدال نه کار اخلم، نه به جذباتي کېږم او نه به سستي اختیاروم، نه به د حد نه زیات تیزېږم، نه به د حد نه زیات سلو کېږم، نه به ډېر زیات خوږېږم او نه به ډېر زیات ترخېږم. او په معاشره کې انسان ژوند تېروي او دنیا او آخرت کې کامیابي غواړي، دا به د هغه طریقې کار وي. هر یو څیز د دې ملک د خلکو هغه د جذباتو نه ډک دی، یا بالکل آر او یا بالکل پار، یا بالکل چوته درجه او یا بالکل لاندې درجه، بس درمیانوالی نه پېژني. د دې ملک ته امت یادومه. ډېر خلک داسې هم شته چې هغه ډېر زیات معتدل مزاجه، منصف مزاجه، ډېر فیر خلک په معاشره کې هغه موجود دي، او د هغې د وجې د دنیا آبادي ګوره یاد ساتئ، د هغې د وجې د دنیا آبادي، د هغې د وجې معاشره هغه پر امن چې کله په معاشره کې کمی بیشی افراط تفرید داسې څیزونه راځي نو معاشره بربادېږي. دا د اخري ایتونو مبارکو خلاصه وه. اخره کې الله جل شانو خپل د بډایۍ ترغیب ورکړی دی او خلاصې بیان کړی دی چې دا هر څه دې دپاره دي چې انسان الله وپېژني، بیا د الله جل شانو بډایي بیانوي. بس دا ټول قرآن د دې دپاره دی، دا ټول حدیث د دې دپاره دی، دا ټول دین د دې دپاره دی، دا څومره چې زموږ ناسته پاسته او کوششونه دا ټول د څه دپاره دي؟ د الله د پهچان دپاره او د الله د بډایۍ دپاره. دا به زموږ د زندګۍ مقصد وي. دغه ځای کې سورې اسراء هغه ختم سر ته ورسېدو. نبي کریم صلی الله علیه